बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तانو उम्मीद लरम چې تاسو برو جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې دوستانو سواد کې چې کوم سالور مشنان سیلاب ځان سره وړي اغه لښونه نن ملاشلو اغه لښونه مور پلاټ ته حواله شو د موقع باندې هغه سرو سترګو باندې وجړل داسې کومې خبرې وکړي چې تاسو سترګو کې وښکي راشي د بریک بس ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو او که تاسو ټول معلومات باندې ځان خبرول غواړئ مونږ ویډیو ځان ستر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه د مونږ چینل مقازان ته سبسکرایب کی ټاله نشان دی وای تاکي مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغه ته په اسانۍ سره ملاو شي دوستانو دا واقعیا د سوات وا چې کله چې اوبر اغله اعلان وشول مور پلار نه خپل بچی ایر شو چې کله هغه زنونه محفوظ مقام ته ورسول الته هغه تریا شول چې مونږ نه خو بچی په کور کې ایر شو سالور مشنن د کور کې هیر شوی او خپل دوی ځانونه محفوظ مقام ته رسولي او چې کله واپس دوی راغلو نو وایي کتل نه کورو نه بچي دوستانو هغه مشنانو لاش نن ورځې بعد ملا شول ډېر په بد حل باندې د مور پلار په چیغو جاړي چې دا خو قیامت چې مونږ نه خپل بچي هیر شوي مونږ خپل بچي یو نه څلور بچي مونږ نه دا هیر شوي چې مونږ خو د څلورو بچي مور پلار یو او مور پلار نه څنګه بچي ریدل چې مونږ بچي به مونږ هیڅ کله نه معاف کوي چې تاسو مونږ پرېښودلو او تاسو خپل ځانونه محفوظ مقام ته ورسولو خو دوستانو هغه ویل چې دا ټوله د الله رضا وه مونږ الله په رضا کې راضي یو الله پاک دی هغوی ته جنتونو کې ځای ورکړي دوستانو الله پاک به ورته جنتونو کې ځای ځکه ورکوي چې هغوی باندې لا د الله حکم نه راغلی دوستانو انسان ډیر زیات نازک چیز ده چې کله هغه ښه حالاتو کې وي نو هغه هېڅکله الله نه یادوي او چې کله هغه باندې سختۍ راشي نو هغه ته بیا پته ولګي چې الله شته ده او الله پکړ چې دا هغه ډیر زیات سخت دی دا نه یم چې دا مور پلار چې دی دوی غلطي معاشره کې چې کله سود او زنا عام شي قرآن قسم دا ته پتن لګي خبرې باندې به دوی قرآن کې قسم به وخوري او خپل مال چې کومه طریقې باندې دوی خرڅي هغه کې چې کوم دوی دو نمبرې کوي نو بیا هغه معاشري باندې بیا داسې عذاب رسي مونږ یو چې قیامت نور مونږ ستې یو قیامت دی کنه چې قیامت سلور مشنان مور پلار نه شي قیامت کې هم مور نه خپل مشنان لريږي چې کومه خزه حمله دی هغه حمل بځای شي نو دا قیامت دینه بعد ډېر واقعیات دی سیلاب کې شوی دی خو یو داسې واقعیا ودا چې کوم کې مور نه خپل بچي هیر شو نور واقعیات کې خو هغه خپل بچي محفوظ کول خو هغه پکې ناکامه شوی دی خو دوی نه خپل بچي بالکل هیر شوی نو دوستانو دوی چې مونږ روانه زندگی چې دا هغه ډیره زیاته سخته مونږ هیڅ کله ځانونه نشو معاف کول چې مونږ نه کوم کار شوی دی دوستانو الله پاک